سړی ته الله تعالی سلور قسم اموال ورکړي دي مجموعي تور باندې دي سلورو کې د یو مالک ته باندې زکات لازم دې زکات ادا کوي په دې سره د مال به محفوظ یو د سره زر ډېری زنانه وي چې وای مو سره خو سره زر شته خدا زما په استعمال کې یا آره وخت کې میں نے اس کو رکھا ہے پنجابیان بھی سخت وخت د بارو ما خو دې زما خوان به غریب کیږي چرتا او قرضې به پیرازي او ځانه به محل کوټه جوړې نه دا وېزو ورې می تولې سونه د خرڅ په کومه زمانه کې خو سونه قیمت اسی زیات نو آره وخت د پاره یا سخت بیماری او بما باندې راځي دا زما کفن د باز زنانه وي دا سره زر دا زما ګور کفن دی نو د سخت وخت د پاره ماته سونه اخودلې دا نه کدا به تور د استعمال وي یا تا دا پکور کې خودلې دا یا کله کله سزا کې غم او خادي وي نو په هغه کې دا سره زر اچي اسی پراتی پکور کې په دې تمام صورتونو کې چې زنانه سره سره زر دی په دې باندې زکات لازم ده ډېر زنانه ته دا مسأله نه معلومه مسلوله په کار دادی چې هغه دا مسأله په کورونه کې بیان کی ان زمانه کې خو سونا غستل ګران دي خو کم زنانه چې پخانه زنانه وي یا 20 سال مخکې داږي ودونه شي نو داږي سره سونوي باز دفعه اکثر مقدار باندې وسره لیکن هغه د دې سونې نه زکات نه ادا کی او بعضی زنانه وي چې ما سره خوات تولی سونه دا زما 15 شپک بچی دي دا هر یو لپاره کافی ده یو توله چې هر یو لپاره شي بس کافی نو تا خپل بچو د ودونو لپاره خودلی وي یا ته استعمالي یا نه استعمالي په هر صورت کې چې کله کال په دې باندې تیریږي په دې باندې 2.5% زکات دا لازم ده 2.5% زکات دا سره لازم ده دا سونه د زرګر دکان ته وي سه هغه داغي وزن وکي اور هغه بتاته وي چې وس د دینه 2.5% څومره راوځي او د بازار چې کم مارکیټ ریټ ته هغه بتاته خو چې د دې دومره مالیت ته او دومره د دینه زکات ورکا کنق پیسې ورکا نقد پیسې ورکا او کنق د پیسې نه ورکا سونه بخپل مال له داغه نه باغ کټ کی تعالی برا کی پوشي والے بدل راکی یا بل چې شی بدل راکی څومره چې زکات پتا باندې لازم دي او یو غریب لورکا نو سونا په دې باندې زکات لازم دي ډېر زنانه غریبانان یا سپینو زرو نساء هغه 52 توله چاندي ده دریم سیس د نقد کیش یو سره نقد کیش چې داغه مالیت 52 توله چاندي قیمت مثال تور باندې یو سره 4 लाख روپے یا 4,20,000 روپے یا 4,50,000 روپے نمبر سیس د مال تجارت سره مال تجارت سے تو نیت تجارت تا شی اغستی او تاحال نیت د تجارت باقی وي سما عزیزان و حاضرون رو مسلمانانو ساسو دوڑان دی دا قرآن کریم یو سورت ما تلاوت کو اور دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو ارشاد گرامی مورستو پائی کی دیو عظیمی فریضی تذکرہ دا چاہیے تا زکاة ویلے کی مخکینی جمعہ کی ما دا زکاة اہمیت فضیلت سوک چنا دا کی داغی وعید و سزا صدا داغی بارک کی مختصراً تذکرہ کری ہوا نن بزستا سو دوان دی پہ اختصار سرا دا ذکر کوما چی زکاة پا کم و کم اموالو بندی لازم دی یعنی کم حقا سڑے دے چی آغا تا مالدار ویلے کی اور پا مالدار بندی زکاة ادا کول لازم دی چې دا مالدارانو نه زکات واغستلی شي او فقراو ته ورکړي شي هغوی ته حواله کړي شي مالدار په شرعي اصطلاح کې هغه چاته ویل کېږي چې چا سره سلور قسمه اموال وي یو سړي سره سلور قسمه اموال وي دې سړي ته مالدار ویل کېږي اور پدی سڑی والی زکات لازم دے اگر سلور قسمہ اموال کم کم دی نمبر 1 سونا نمبر 2 چاندی نمبر 3 نقد کیش نمبر 4 مالی تجارت یو سڑے دی سلور قسمہ اموال و مالک یا پدی سلور قسمونو کی دیو مال مالک تے پدوانی زکات لازم دے اور چې دې زکات نه ادا کړي نو سورۃ الهمزہ دا ما تلاوت کړو دي کې الله تعالی فرمایي چې هلاکت ته
د چا د پاره لکل همزه لمزه هر هغه کس چې هغه د مسلمانانو عیبونه لټي عیب جوئی کوي مخامخ راشي مسلمان هغه ته اشاره کوي تنزیه الفاظ دا وړاندې ذکر کوي بیا الله ذکر کوي الذي جمع مال وعدد هغه کس چې هغه مال جمع کړل وعدد اور اس مال کو گن گن کر رکھا ہے ہر روز دا مال شماری کہ سمر زیات شوی اللہ تعالیٰ فرمائی د دې کس د پاره هلاکت الذي جمع ماله وعدد يحسب ان ماله اخلد د خیال لاره چې دا مال با د همیشه ژوندې پاتې کې په دې دنیا کې کله د څه پریشانی راشي څه مشکل راشي دا مال به ته نجات ورکړي خلک سوي دا مال ما سخ وخت د پاره خو دلې دي سخ وخت بعض ودا سے سخت وخت راشي چې دا مال به متعالی پکار راشي اصل علاج بیماری الذي جمع ماله وعدد يحسب ان ماله اخلد خیال راځي چې دا مال به همیشه ستې په دې دنیا کې کلا الله فرمای هرگز نه هرگز دا سره لا ينبغن في الحطمه الله فرمای دې به غزار کړی شي په حطمه کې حطمه هغه ورته ویل کیږي چې دا کسور ته داخل کړی شي د جسم په ټوکړي ټوکړي کې ریزه ریزه وکي لا بدل ماته کی بیا الله تعالی فرمای وما ادراک ما الحطمه تتثبت د حطمه تسمر السخ ور ده نار الله الموقده دا الله تعالی ور ده بلکړی شوی د ور خاصیت خدایوي چې اولا هغه په ظاهري جسم باندې اثر کوي لیکن دا داسې سخ ور ده التي تطلع على الافئده چې دا به فورا په زړه باندې اثر کوي زړه ته به فورا دا به یو طرف نه نه انها عليهم مؤصده في عمد ممدده د سلور طرفونو نه به راګیر کی دومره وګدي وګدي شغلې به ده تبوي چرتا دا په وګدو وګدو ستنو کې دا ور بل کړی شي الله تعالی دې زموږ ټولو حفاظت وکړي یو سړی ته الله تعالی د سلور قسم اموال ورکړي دي مجموعي تور باندې یا په دې سلورو کې د یو مالک ته په د باندې زکات لازم او چې دې زکات ادا کړي په دې سره د مال به محفوظ په دې سره د برس پرز باندې ترقی کوي او چې کله د دینه زکات نه ادا کوي په صحیح طریقې سره یا ادا کوي لیکن اندازې سره 4-5 هزار روپے ورکړي په کال کې یا 50,000 روپے ورکړي په کال کې امنس کې د کروڑپتی او ارب پتی دی نو د مال د حفاظت نشي کوي د مال کې به برکت اعلی راځي چې د په صحیح طریقې سره زکات ادا کوي نو څلور قسمه اموال دي چې څوک د دې مالک وي په باندې زکات لازم یو د سره زر یو سړي سره سره زر دي صرف سره زر دي وسره یا یو زنانه سره سره زر دي کاغه استعمالي یا نه استعمالي ډېری زنانه وي چې وای مو سره خو سره زر شته خدا زما په استعمال کې یا آره وخت کې له मैंने इसको रखा है पंजाबियान भी सख वक्त د بار ما خو دې زما خوان به غریب کیږي چرتا او قرضې به پیرازي او ځان به محل کوټه جوړې نو دا وېزو ورې می تولې سونه د خرڅ په کومه زمانه کې خو سونه قیمت اسې زیات نو آره وخت د پاره یا سخت بیماری او بما باندې راځي دا زما کفن به باز زنانه وي دا سره زر دا زما ګور کفن دی نو د سخت وخت د پاره ماته سونه یې خودلې دا نه کدا به تور د استعمال وي یا تا دا پکور کې خودلې دا یا کله کله سزا کې غم او خادي وي نو په هغه کې دا سره زر اچي اسی پراتی پکور کې په دې تمامو صورتونو کې چې زنانه سره سره زر دي په دې باندې زکات لازم ده ډېر زنانه ته دا مسأله نه معلومه مسلوله په کار دادي چې هغه دا مسأله په کورونه کې بیان کی ان زمانه کې خو سونا غستل ګران دي خو کم زنانه چې پخوانی زنانه وي یا 20-30 سال مخکې داږي ودونه شي نو داږي سره سونه وي باز دفعه اکثر مقدار باندې وسره لیکن هغه د دې سونه نه زکات نه ادا کی او باز زنانه وي چې ما سره خوات تولې سونه دا زما 15 شپک بچی دي دا هر یو د پاره کافی ده یو تولې چې هر یو د پاره شي بس کافی نو تا خپل بچو د ودونو د پاره خودلې وي یا ته استعمالي یا نه استعمالي په هر صورت کې چې کله کال په دې باندې تیریږي په دې باندې 2.5% زکات دا لازم ده 2.5% زکات دا سره لازم ده چې دا سونه د زرګر دکان ته وي صاحب داغي وزن وکي
और هغه بتاته وي چې وس د دې نه 2% څومره راوځي او د بازار چې کم مارکیټ ریټ ته هغه بتاته خو چې د دې دومره مالیت ته او دومره د دې نه زکات ورکا کنق پیسې ورکا نقد پیسې ورکا او کنق د پیسې نه ورکا سونه بخپل مال له داغه نه باغ کټ کی تعالی ورا کی پوشي والے بدل راکی یا بل چی شی بدل راکی څومره چې زکات پتا باندې لازم دی او غيو غریب لورکا نو سونا په دې باندې زکات لازم دی ډېر زنانا غریبانان هغه د دې مسئلې نه خبر نه وي نو په کار د خوندانو له چې خپل خزي د دې مسائل نه خبر کی چې زنانه سره صرف سونا ده صرف سونا بل چې شی وسره نشته نو سره چاندشته نو سره نقد کېشته خو صرف سونا ده وسره نو په دې صورت کې د دې نصاب سره ونی میتولي سونا حدیث پاک کی راضی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لیس فیما دون 5 اواق صدقہ کہ پنځو اوقیونه کم کی زکات دشته سپینو زرو بارکی سپینو زرو نصاب هغه 52 توله چاندی ده 52 توله چاندی دا د سپینو زرو نصاب ده که زنانه سره 52 توله چاندی وی نو په دې باندې زکات لازم ده اور اوقیه د 40 درهم وی او 5 اوقیه دا 200 درهم شو یو زنانه سره 200 درهم وی نو په دې باندې زکات لازم ده او نننی زمانه کې د دې وزن چې ده هغه 52 توله چاندی ده نو سپینزر یو زنانه سره وی 52 توله چاندی وی وسره نو په دې صورت کې په دې باندې زکات لازم ده اور سرزر وزن چې ده ونیمه توله سونوي چا سره نو باغی باندې زکات لازم ده ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأخذ من كل 20 دینارا فصاعدا نصف دینار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر 20 دینار نہ یاد دین زیات نصف دینار اغستل او د 40 دبای یو دینار اغستل امام ابن ماجه رحم الله دا روایت نقل کړي او نن زمانه کې د وزن په اعتبار سره د سرو زرو مالیت چې د هغه ونیمه تولې سونه نو که زنانه سره ونیمه تولا سنوي نو په دې باندې زکات سره په دې باندې زکات لازم ده او چې زکات نه ور کوي نو د دې لپاره ډېر سخت وعید ده د سره بل یو مسأله هغه دا وی چې بعض زنانو سره مخلوط نصاب وي یا بعض سره سره مخلوط نصاب وي مخلوط نصاب مطلب دا دی چې هغه سره سرزر هم وي سرزر ونیمه توله سونه وسره نه وي مثلا یو توله سونه وي یا دو توله سونه وي اور وسره سپینزر هم وي سپینزر چا یو غوتای ولی نه وي او بعض دفعه وسره نقد کیش هم وي ضرورت نه زائد یو خو نقد کیش ضرورت کیدن دی چې پیسې وسره پرتی دی خو د کور د خرج لپاره دي نه په ضرورت کیدن دي د ضرورت نه علاوه 40 روپے وسره ولی نه وي 60 روپے وسره ولی نه وي دې ته مخلوط نصاب وي یا مال تجارت پی وسره نو په دې صورت کې دا ټول به موږ یو ځای کو سونا چې دا به هم یو ځای کو سپینزر دا به هم یو ځای کو نقد کش دا به هم یو ځای کو اور به با د دې ټولو حسابو کو د دې مجموعي چې د دې مجموعي مالیت څومره ده نو کده دې مجموعي مالیت 52 تولا چند قیمت ترسي نو په دې صورت کې وا په دې باندې زکات لازم وي ما پرونته پوس کړو یو کسوي چې د 52 تولا چاندي مالیت دا 4,50,000 روپے جوړیږي یا د دې نه کم وسپینزرم لګران شوی دي یو توله زما خپل 50,000 روپے باندې هغه وی شوی ده سپینزرم وسو ګران شوی دي وسو یو زنانه داسي وی چې دا سرزر سپینزر نقد کیش دا ټول راجم کومنګا او د اغه مالیت 4,50,000 روپے ترسي یا 4,20,000 یا 4,30,000 دومره ترسي نو په دې صورت کې په دې زنانه باندې زکات لازم وسیوی توله سونا زما خیال هغه 5 لک ته نږدې ده یو زنانه داسي وی چې هغه سره یو توله سنوي دو توله سنوي درې توله سنوي وسره خو وسره سپینزر وی چا یو غته ولی نه وی وسره نقد کیش وی چا وسره 10 روپے ولی نه وی وسره مالی تجارت وی نو په دې صورت کې په دې زنانه باندې هم زکات لازم پوښه مسله باندې ګور صرف وسره سرزر دي صرف سرزر بل وسره هیڅ نشته بل وسره هیڅ نشته نو وسره چاندشتره نو وسره نقد کیش ته نو وسره مالی تجارت ته به خدای نصاب ونیمه توله سونه ده به سو توله سونه ده ونیمه توله سونه که ونیمه توله سونه نه یو ماشه هم کمو به زکات لازم نه دي خو کچرتا یو زنانه داسي وی چې سرو زرو سره سره د سره نور اموال هم وي سپینزری و سره
یا نقد کیش و سرا به په دې صورت کې په دوه تولو په یوې تولې سره باندې هم زکات سره لازم دی به دا غنم سکی زکات په ادا کوي اور په دې کې با مونږه اصل معیار چې دی هغه بس پنځر ګرځو اصل معیار بس ګرځو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم هم دا سرزر چې دی دا د پنځر تابع ګرځولې دي نو ګویا معلومه شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم سپینزر دا اصل او دویم دا ده سپینزر چې دا مونږه اصل معیار وګرځو په باب د زکات کې دا انفع للفقراء دي په دې کې فقراء ته فائدہ ډیره ده په دې کې فقراء ته فائدہ ډیره ده کومه دا وی چې نه صرف سرزر دا مونږه معیار ګرځو نو به چې ونی متولې کم نه مخ په زکات لازم نه ده د دې وجه نه اصل په دې کې مونږه معیار دا بس سپینزر ګرځو ان زمانه کې سپینزر هم ګران شي دي نو که زنانه داسي وي چې هغه سره یو تولا یو نیمه تولا سونه ده اور وہ سر سپنزر هم دی نقد کیش هم دی نو په دې صورت کې په دې زراره باندې زکات لازم دی دا بده دینه 2.5% وباسي اور یا بعد دې په ځای باندې 2.5% نقد کیش وي نو نقد کیش بعد باقاعده ورکي او چې زکات نه ادا کوي نو په دې صورت کې ډېر سخت وعید دی حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها هغه کس چې هغه سره سره وي یا هغه سره سپینزر وي او دا داغه نه داغه حق نه ادا کوي الا اذا كان يوم القيامه کله چې ورځ د قیامت شي صفحت له صفائح من نار د دې سرو زرونه د دې سپینو زرونه د جهنم په لیټونه به جوړ کړي شي فاحمي عليها في نار جهنم دا په لیټونه به جهنم په اور کې ګرم کړي شي فتقوا بها جنبه وزهره پدی باندې به ددو اړخونه دا غول کیږي د شال او پدی باندې دا ور کول کیږي الله فرمایي الله ورته هاذا ما کنستم لانفسکم داغه اموال لی چې تاسو خپل ځانونو لپاره دا خزانه کړی و تاسو د خپل ځانونو لپاره څه کړی جمع کړی فذوقوا ما کنتم تکنزون نو اوسه کوي هغه څه چې تاسو جمع کوله نو دا وعید پکار دا چې په کورونو کې دا موږ بیان زکات دا سره زر اسمنځر خدایي دي ستا خو نه دي چې ستا نه دي نو تا ته دا غوړي سزا نه ملويږي چې هغه نور کې هغه ته سزا ملويږي دا سره زر اسمنځر دا خزي ملکیت ده چې دا خزي ملکیت ده نو هغه چې د زکات تور کې هغه ته سزا ملويږي لیکن خاوندان باندې لازم دادي چې په کور کې دا مسأله دا بیان کی حدیث پاک کی راضی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها هغه فرمای چې زه نبی صلی الله علیه وسلم خاطرام زما په لاسونو کې بنگلیو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا سدي یا رسول الله دا بنگله ما چولې دي ز ځان ته خسته کوما نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته ارشاد فرمایلا چې د دین زکات ادا کوا که زکات نه ادا کړي هي حسبک من النار دا بنگړي کم چې تا لاسونو ته اچولې دي دا تا د پارا د جهنم د اور نه کافی دي یعنی مطلب دا چې د دې وجرا د جهنم اور ته داخلي کی امر سخ وعید ده کمی زنانه چې زکات نه ادا کوي حدیث پاک کې راځي چې یو زنانه نبی صلی الله علیه وسلم خاطر راغله وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب او داغه لوروا داغه پلاس کې خټ خټ بنگړي د سرو زرو نبی علیہ السلام فرمایل اتؤديان زکاتهما تاسو د دې زکات ادا کوئ قالت اغوی لا یا رسول الله نبی علیہ السلام فرمایل ايسرك اي يصورك الله بهما يوم القيامه سواران من نار اتدا خوخی چې د دې بنگړو په بدل کې پرز د قیامت باندې ستاله سونو تا بنگړي واچول شي د ور بنگړي اتدا خوخی کته دا نه خوخی نو د دین زکات ادا کوا امام ابو داود رحم الله دا روایت نقل کړی دی حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمای كنت البس اوزاحا من ذهب نبی صلی الله علیه وسلم خاطر زراغلم اور ما با باقاعده پلاسونو کی بنگوی اچول د سرو زرو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ما بلغ ان تؤدي زکات فليس بکنز کته د دې زکات ادا کړي نیو پتا باندې ګنا نه ادا په کنز کې شامل نوي نو کمی زنانه چې اوغي سره باقاعده سره زروي نو پکار راځي چې اوغي د دین زکات ادا کړي یو سره سره او دویم د سپینزر یو زنانه سره سره زروي صرف سره زروي داګه نصاب دیونی می توله سونه په دې مسله باندې ځان کو کې بعض خلک په مسله باندې پوه نشي وی مولوی سی ویل چې په یو توله سونه باندې زکات دی په دوه توله سونه باندې زکات دی نو دا
مسأله دي کې تفصیل لې چې په یو توله سونا په دو توله سونا باندې ال زکات ته چې وسره سپین زر هم وي یا وسره نقد کېش وي ضرورت نه زائد نو په دې صورت کې په یوې توله او په دو توله سونا باندې به زکات لازم ده. دا تفصیل ال دي او کچرته صرف سره زری وسره نو به د دې نصاب سره ونی می توله سونا کې ونی می توله نه ونی می تولونا یو رته هم کم وي نو به زکات لازم نه ده. دویم سیز ده سپینزر 52.5 توله چاندي چا سره وي نو په دې باندې زکات لازم ده. دریم سیز ده نقد کیش یو سره نقد کیش وي نقد کیش چې داغه مالیت 52.5 توله چاندي قیمت لکه مثال تور باندې یو سره 4 लाख روپۍ یا 4,20,000 روپۍ یا 4,50,000 روپۍ مخ کې سپینزر دا ارزان وسپینزر هم ګران شوی دي وسپینزر هم سړي ګران شوی دي نو مخکې وموږ چې 1,60,000 روپۍ چا سره وي یا 1,50,000 روپۍ چا سره وي نو په هغه باندې زکات لازم ده. وسپینزر چون کې ګران شوی دي د دې وجه را که یو سړي سره 4 लाख یا 4.5 लाख روپۍ وي نو په دې سړي باندې زکات لازم ده. مثال تور باندې یو سړی دا سره تنخوادار دی هغه د میاشتې په شروع کې مثلا دا د جنوري میاشت 9 تاریخ باندې تنخواه واغسته او دا تنخواهی ولګوله په کور کې مثلا 3 लाख یا 4 लाख روپۍ د تنخواه ده خو هغه ټوله په کور کې لګي نو دا سړی به مالدار نه دی دا سړی به مالدار نه دی دته به صاحب نصاب نه ویل کېږي. خو یو سړی داسې دی چې هغه 4 लाख یا 5 लाख روپۍ واغستې او هغې نه 1 लाख روپۍ خرج کړي او نور روپۍ د سره اضافي پراتی دي نو دا سره وس مالدار دی ځکه دا 4 लाख روپۍ یا 4.5 लाख روپۍ د سره بالکل اضافي پرتی دي یا دا 4 लाख یا 10 लाख یا 15 लाख روپۍ د دې او چا سره قرض دي یا په بینک کې خودلې دي یا په کور کې خودلې دي او دا ضرورت نه زائد دي دا سره مالدار دی. نن 9 تاریخ ته راتون کې کال لا په 9 تاریخ باندې با د خپل د پیسو نه زکات ادا کړي اوس که چرته راتون کې کال په 9 تاریخ باندې د سره پیسې مکمل ختم شوی جیب کې سره 1 روپۍ هم نشته به زکات لازم نه دی. د کال په شروع کې نصاب شرط چې د کال په شروع کې به سره دوره پیسې وي او د کال په اخر کې نصاب سره شرط دی. په مینس کې کده سره 1 روپۍ هم نه وي نو د دې اعتبار نشته دی که په مینس کې سره پیسې نه او کال اخر کې به دوباره سره پیسې راغلي په دغه 9 تاریخ باندې به د هغه حساب لګي او د هغه نه زکات سکی ادا کوي وا کچرته په شروع کې د صاحب نصاب نه دی او په مینس کې د صاحب نصاب شو کال نه پورا به په دې صورت کې باندې زکات لازم نه دی بلکې به پورا د کال حساب کی چې کله کال پورا شو نو به په باندې زکات لازم وي. د رقم د پاره د نقد کیش د پاره پورا کال کې د پیسې تاسو سره موجود کېدل دا شرط نه دی بلکې د کال په شروع کې او د کال په اخر کې. د دې وجه علما ذکر کوي چې یو تاریخ دا مقررول پکاري د زکات د ادایګۍ لپاره. هم څه ډېر خلک تاریخ نه مقرري بس رمضان کې زکات ادا کوما سو کوئی زبرګه کې زکات ادا کوما نه تاریخ مقرر کړي نه روز مقرر کړي نو د دې وجه نه مونږ تاسو د زکات په فریضه کې ډېر کوتاهي کو. اوس ګوره ما تاسو ته وي چې نن 9 تاریخ ته په 9 تاریخ د صاحب نصاب دی راتلون کې کال په 9 تاریخ باندې با د خپل مال حساب کې چې ما باندې دومره زکات لازم دی خو کله تاریخ خل نه ساتل وس مثلا 9 تاریخ ته په 8 تاریخ باندې د سره یا په 7 تاریخ باندې د سره 1 روپۍ دی 1 کروڑ روپۍ دی او چې 9 تاریخ راځي د سره بجټ کې 1 روپۍ نشته اوس په دې صورت کې باندې زکات لازم نه دی اوس په دې صورت کې باندې زکات لازم نه دی ځکه کوم چې تاریخ 9 تاریخ هغه د زکات د ادایګۍ تاریخ نو هغه تاریخ باندې د سره 1 روپۍ نشته نو په دې تاریخ باندې صاحب نصاب کې دل دا لازمي او ضروری چې په دې تاریخ به حساب کوي. زموږ تاسو ډېر خلک هغه تاریخ نه فکس کوي نو د دې وجه په دې فریضه کې موږ تاسو سکو کوتاهي کو دا تاریخ فکس کول دا ډېر لازمي او ضروری دي. حتی تاریخ فکس کو په دغه ورځ باندې یا د هغې نه مخکې خپل مال حساب وکړه اور به په دې تاریخ باندې د زکات ورکړي یا وروسته ورکړي خو ته به حساب کړی وي لکه بعض د غټ کاروبار نو هغې کې زر حساب نه کېږي یا حساب کې خو یک مشت سره نشي ورکولی مشکل وي نو ځان لږ لږ ورکوه شریعت ته نه چې یک مشت ورکا لیکن حساب به باقاعده ته به کوي چې آیا په دې 9 تاریخ باندې ما سره په دکان کې څومره مال راغلی ما سره نقد کې څومره راغلی د دې ټول حساب به کوي لپاره د دې چې دا فریضه په صحیح طریقې سره ادا شي. نو درېیم د نقد کیش یو سړي سره نقد کیش وي د هغې مالیت 52.5 توله چاندي قیمت ته رسي 4,50,000 یا 4 लाख روپو ته د
نو په دې صورت کې په دې سړي باندې زکات لازم دی. څلورم نمبر سیز ده مال تجارت. یو سړي سره مال تجارت څه ته وي؟ بنیت تجارت یو شی اغسته وي او تاحال نیت د تجارت باقی وي. لکه دا سپیکر مثلا ما په نیت د تجارت واغسته او اوس هم د تجارت د نیت باقی ده، نو اوس په دې باندې زکات لازم دی. مثال تور باندې بس مثال تور باندې ما په نیت د تجارت د سپیکر واغست به خپل استعمال کراوړو، دې ته اوس مال تجارت نه ویل کېږي، لہذا په دې صورت کې په دې باندې زکات لازم نه وي. مال تجارت باندې زکات سره لازم دی. چې مال تجارت نه پاګه باندې زکات لازم نه. مثال تور باندې ستا 20 فیکټریان دي، ستا شل بنگلې دي، ستا شل گاڑی دي، نو په هغه گاڑو باندې په هغه بنگلو باندې په هغه فیکټریان باندې زکات لازم نه دی، ځکه هغه مال تجارت نه دی. ها کمال تجارت وي تبع قاعده د زمکو د خرڅولو کار کوي، اله به خلق باندې خرڅي، به خو هغه مال تجارت کې داخل شي، باندې زکات لازم دی. خو ستا بنگلې دي، گاڑی دي اور هغه ته د تجارت په نیت باندې نه اغستی یا په نیت د تجارت اغستی وي، لیکن وس د خیال راغی چې دا ځان خپل استعمال کراولم یا بل لور کوم هغه استعمالي، نو په دې صورت کې دا مال تجارت نه دی. چې مال تجارت نه نه به زکات لازم نه دی. دا دوه شرطونه دي چې په نیت د تجارت ته شی اغستلې وي او تاهل نیت د تجارت باقی وي، نو په دې صورت کې په دې باندې زکات لازم دی. او مال تجارت کې د قیمت خرید اعتبار به قیمت فروخت، په دې مسله باندې ځان پوهه په مال تجارت کې د قیمت فروخت اعتبار به د قیمت خرید اعتبار ما نه وي. یو خدای چې عام هول سیل ریټ چوي هغه ته لګي، یو دایوي چې معمولی نفع، یو دایوي چې عام داک لته یو شی ورکړي په هغه باندې خډيره نفع لګي. یو صورت دار دریم صورت دار چې په هغه باندې معمولی نفع لګول. لکه مثال تور باندې زبتا تا مثال د سواله زه دکاندار خواته لاړم چې بهجان مال دا شی راکا، نو هغه ماته وی چې زه خو د نور نه ډیر نفع کوم، خو تا نه بزو 15 روپۍ نفع کوم، کم از کم نفع وتا نه کوم، زه ته نفع نه کوم. نو معمولی نفع په لګول دا سړي دا پکار ته. بس خلک دا سوي چې رسیدونه وسره وي چې دا شی په صبر راغله، دا په صبر راغله، دا په صبر راغله اور هغه اعتبار سره به داغه زکات ادا کوي، نو دا سره د پکار بلکې د قیمت فروخت ادنه نفع پاغه باندې خامخا لګول پکار ده. دینه نور هم ډیر متفرق مسائل دي، راتلونکي جمعه